ته په 80 کاله په دا خبره نه شوې پوه. ژر ژر ډوډۍ نه خورې، ژر ژر شوروا نه خورې، ژر ژر د شلومبو غړپونه نه کوې او سجدې ژر ژر. ولې هلته چې کښېنه زه سپین ږیری یم، ما ته څه داسې بیا مالګه شی را پوخ که، ما ته څه داسې بل منګه شی را پوخ که. دلته په لمانځه کې ستا او د کشني شیطان فرق سته که نه سته؟ نو د الله رسول فرمایي لمونځونه به کوئ. داسې وخت به راشي عمر به 80 کاله یې ټکی بیا نه یې زده، ټکی بیا نه یې زده. زه دومره ډېر نمازیان لرم، کله کله سهار جومات ورکوم، زه پر سلام ګرځېدو یم، هلته سپین ږیري پر سنتو ولاړ دي. موږ یې درته هغه د مولا بزدګر الله دې جنت الفردوس نصیب کړي. هغه ویلې ول څوک چې د کوهي پر غاړه ولاړ وي مور ته وایي چې ورلکېږي ورور پسې ورپورې وه ټیم نسته ورور پسې ورپورې وه. ته دونه بې عقل یې، دونه بې وقوفه یې، دونه خدای او رسول نه غواړې، زده کړه نه غواړې، ډاکټر لره ورشې یوه پته ګولۍ درکوي، 8 واره پوښتنه ځینې کوي څه رقم یې وخورمه، څونه وخورمه، ډوډۍ مخکې وخورمه، ډوډۍ باندې وخورم، ناشتې مخکې وخورمه، د ناشتې بعد. او دلته چې پر مانځه باندې راشي د ډېره خیاله له ما پوښتنه نه کوي. ولې ستا په خیال خو زه په 3000 روپۍ مزدور ښکارم، د مزدوره څخه خلک پوښتنې نه کوي. انا بیا خو نو در معلومیږي هو لمنځونه به سم کوئ، سم لمنځونه وکړئ، سم دا رکوع سجدې دا د منافق سړي لمونځ دی. کله کله سپین ږیري ووینم دلته ما بلې سپین ږیری ویل دی زړه مې پر وسوځل شو، پر الله مې زړه وسوځل شو. الله مالدا به وایي ما د خدای یو حق ما وراته حق ورمې